علاقې خولی چې د علاقه دې ځای کې ده دې ملک کې ده دې وخت کې دې خطه کې ده نه سره لږ د سړي هغه واقع پوره ذهن کې راشي نو کتابونه پې ډېر لکه ارض القرآن په نوم باندې د سید سلمان ندوي کتاب دی دې حوالې سره ښه دی ارض القرآن دویم کتاب په دې کې قصص القرآن دی دو جلده کې بیا د دغه ارض القرآن نه مخه دی دا مولانا حفظ الرحمن سیوهاروي د دیوبند علماء کې لوی سړی دی شیخ الهند شاګرد قابل اعتماد سړی دی حفظ الرحمن سیوهاروي دا یې نوم دی قصص القرآن دریم پکې کتاب دی اطلس القرآن د عربو یو عالم لیکلی دی عربی کې مشته او اردو کې ترجمه هم شوی ده نن سبا ملاوي سره د تصاویرو نقشو د واقعات وغیره لیکلی د اطلس القرآن ډیر دی اطلس القرآن دی اطلس پنوم باندې ډیر اطلس القرآن دی اطلس الحدیث دی اطلس السیرت دی اطلس التاریخ دی دا کتابونه دی او بل قرآنی جغرافیه پنوم باندې د ابو لبابا شاه منصور کوم د جامعة الرشید مشهور عالم دی کراچی ډېر ښه کتاب لیکلی دی دې حوالې سره لکه دا د جدید دی که نه د وخت سره نو دا کتابونه دي په دې کې د دې قرآني واقعاتو تفصیل وي تحقیق وي او ورسره علاقې ځایونه هم ښولي چې دا کم ځای دی کم ځای نه دی نقشې هم ورسره لکه اطلس القرآن کې هم نقشې شته او قرآني جغرافیه کې مثلا نقشې شته قصص القرآن کې د واقعاتو علمي تحقیق ډېر ښه دی او ورسره څه ناڅه بیا بعضې نیم ځای کې هغه ساده نقشه هم جوړه کړې خو بهرحال دا د قرآني جغرافیه وایي زمونږ نیلوي صاحب رحم الله تفسیر دی تسهیل التنزیل چاپ نه دی دا یې صرف بس 2 سپارې چاپ شوي دي مونږ سره دي یو اوله سپاره ده او دویم 29 نو نیلوي صاحب رحم الله هم تفسیر کې دا ډېر کمالات دي خو یو کار یې پکې دام کړی دی چې ساده غریب په خپل لاس باندې نقشې هم بعضې ځای کې جوړ کړي په یو پاڼې نقشه جوړه کړي ځایونه یې ښولي نو بهرحال دا زمونږ سلف و خلف و ټولو کوشش د دې کړی دې سره لږه هغه د واقع حقیقت ځای علاقه معلومه شي د سړي شرع صدر وشي نو دې باندې به انشاءالله ورځ 2 یا 3 هر څومره شي خبرې به کوو مونږ لږ تعارف راغسته دی ابتدایي چې جغرافیه څه ته وایي نو دا خو د جغرافي عمومي تعارف دی او بیا د هغې نه بعد به مونږ قرآني جغرافیې ته راشو نو دا هسې عمومي معلوماتي شی علم جغرافیه څه ته وایي دا جغرافیه نه ده دا غورې د مسلمانانو فن دی اگر چې نن سبا مسلمان نه پاتې دی او انګریز او مغرب واغه شي په مخ کې کار وکړو د جغرافي ماهرین دنیا کې څومره دي دا ټول مسلمانان ساینسدانان دي لوی علما دي پکې علما صرف عام ساینسدان نه دی نو جغرافیه اصل د 2 الفاظو نه مرکب دی یونانی لفظ دی د یونان یو دی جیو بل دی گرافی د انګلیش نه دی ښه جغرافیه انګلیش نه دی څه دی یونانی لفظ جیو او گرافی
جیو څه ته وایي زمین ځمکې ته وایي او ګرافي لیکنا تشریح کرنا مطلب څه جیوګرافي مطلب څه د ځمکې تشریح کول د ځمکې وضاحت دا عرض بل دی او دا طول بل دی دا خط استوا دی دې باندې تفصیلات د علاقه دې طرف ته پرته ده دا دې طرف ته پرته ده دا کار د چي د کم فني دا د جغرافیه دا پخوا زموږ مدارسو کې ویل کېده خو نن سبا خو پته نه لګي د زړو علماو ته یا مونږ چې کله طالبانو اول نه هغه وخت کې دا شی نو باقاعده به علم هندسه او خلاصة الحساب او دا چغمینی دا او دا پلان کې دا کتابونه به باقاعده ویل کېدل ریاضي به ورته علم ریاضي په هغې کې به حساب هم و په هغې کې به جغرافي هم وه په هغې به فلکیات هم د خپل ماهرینو دا باقاعده دیوبند کې نصاب کې او دلته به ویلې کېدل اوس زما په خیال دغه فن ماهرین ښودونکي ویونکي هم زما په خیال ناپید دي خدای خبر که چېرته یو کس نیم پاتې خو بهرحال دا زمونږ فن و اوس دا ده چې د نوې نصابونو کې چېرته فلکیاتو سوچ موچ پیدا شوی دی کراچي وال یو بل نو هغې نصاب کی کتاب نیم رساله چولې ده فهم فلکیات په نوم او کله آسان فلکیات په نوم دلته مونږ هم باقاعدګۍ سره صرف نصاب کې نه باقاعدګۍ سره سادسه کې ښه پابندۍ سره فلکیات پړاوي او فلکیاتو کې بنیادی شی چې کوم تخریج اوقات ته دا وختونه چې کوم د نقشو کې دا څنګه جوړیږي دا اصل تعلق لري جغرافیه او فلکیاتو دواړو سره د هغې خپل قاعدې دي د هغې خپل اصول دي د هغې خپل ضابطې دي سادسې والا لکان به دلته څوک ناست دي نو باقاعده دا ویل کېږي تخریج الاوقات دامي سمت قبله څنګه معلومیږي او رؤیت هلال چې دا نن سبا مسئله زموږ ملک کې رؤیت هلال څه شی دی څنګه لیدلی کېږي د دې څه اصول وغیره دي نو دا درې مسئلې خصوصا فلکیاتو کې دلته ښه پابندۍ سره هم تخصص کې پړاوي او هم سادسه کې مونږ پابندۍ سره پړاو زمونږ مولانا عابد صاحب دی هغه باقاعده یو کال جامعة الرشید کې د دې کورس کړی دی جغرافیه فلکیات وغیره نو بهرحال خبر هم دا کوله چې دا هم فن جغرافیه څه ته وایي د ځمکې تشریح کول جیو د زمین ځمکه او ګرافي دا تشریح کول اصطلاح کې بس څه ته ویل کېږي اصطلاح کې دا هغه علم دی چې د کره ارض کا مطالعہ کیا جائے ایسا علم جس میں کره ارض کا مطالعہ کیا جائے د ځمکې د دې کره مطالعه پکې کېږي بس خلاصه دا شو په دې ځمکه باندې دوه قسمه خطې مونږ سره دي ځمکه چې سړی کله تشریح کوي که نه او د ځمکې متعلق خبرې کوي نو خطه د ځمکې دوه قسمه ده یو قدرت ساز خطه ده قدرت ساز الله جوړه کړی او دویم آدم ساز خطه ده انسانانو چې کم جوړول کړي قدرت ساز څه مطلب په ځمکه قدرتي نقوش لکه سمندر دی غر دی صحرا ده دا د اول نه ده دا الله جوړ کړي نو دا قدرت ساز خطه ده سمندر پروت دی سین روان دی دریاب غرونه دي دارنګ صحرا ده کندې دي او بل انسانی تصرفي آدم سادغسی شهرون آباد شو بستیان آبادی شي مصنوعي نهرونو وستی شي حکومت نهر وباسي دا نهرونو حکومت وباسي انسانان وباسي سیندونه قدرتي وي لکه اوس دا زموږ نهر دی دا که نه دا د پېښور کې تقریبا 4-5 نهر دي دا د ورسک ډیم نه راایستلی شوي کله چې ورسک ډیم دلته جوړ شو نو ډیم کې دا کاري چې اوبه را جمع شي نو هغه اوبه خو بیا چېرته لار ورکول غواړي که نه ډیم دې دپاره جوړي چې 2 کاره پې کوي یو تی بجلی واخلي او دویم د بجلی اخیستو نه بعد دغه اوبه د زراعتو دپاره استعمال شي
نو دې نه نهرونه جوړ شي. نو دا د ورسک ډیم نه تقریبا 3 دي که 4 نهرونه وتی دي او دا د ټول پیښور دا ځمکې دا د سیراب کړي دي. نو دا ټول بس په دې پیښور کې په خوځ خو ځمکې شهر کې ختمې شوې خو بار خوشته کلو کې. نو دا نهر حکومت استه دی، دا لکه قدرتی نه دی، دا یعنی آدم ساز. نو په دې ځمکه دا 2 قسمه شی نه، یو قدرت سازی او دویم چې دی نو هغه آدم سازی. بهرحال دلته د دې اهمیت څه دی، دا جغرافیه څه دپاره ویلي کېږي؟ نو د ډېرې فایدې دي او دارنګ ډېر اهمیتونه دي مختلف. دې کې دا کاري جغرافیه کې چې د علم سره یو خو سړي کې تحقیق، تجسس، مطالعه، اکتشاف، د علم بدی شي زور ورکوي. سړي کې تجسس پیدا شي، د تحقیق ماده پیدا شي، لکه دا به څنګه هغه به څنګه. دارنګ بل علاقائی سطح نه ہٹ کر عالمی و بین الاقوامی نظریات دا پیدا کوي. کله چې ته دا سوچ کې کنه چې جغرافیه دا سمندر کم خوا پروت دی او د علاقه کم خوا ده، نو تا د محدود سوچ نه سوچ د لغټ کې عالمي کی. دارنګ انسانی ذهن ته وسعت ورکوي. داسې نور مختلف فایدې دي. د دې بیا مونږ مختلف علمی فایدې مخولی دي، خو دغه زمونږ مقصود اوس نه دی. نظریاتي فایدې مخولی دي، دارنګ صحافتی فائدې دي، دارنګ مهماتی فائدې دي، سیاحتی فائدې دي. بیا پلانډه خبره کوم د فائدې دې څه مطلب؟ سیاحتی فائدې مطلب چې تا تکره جغرافیه معلومه ای کنه، نو ته چرته سیر سیاحت لځې، نو تا ته پته چې پلان کې ملک پلان کې علاقه دې طرف ته پرته ده. جغرافیه کې به ته رکه پسې نه ګرځې، بیا به په خپل ډایرکشن روان. مهماتی فائدې دی چې یو سړي یو مهم شروع کړی دی، څه خاص حکومتي مهمي، مثلا معدنیات رایستل غواړي، فوجي لښکر لیږل غواړي، څه مهم باندې خلک روان دي، تحقیق ریسرچ باندې، نو دغه جغرافیه سړي ته لار ښیي. صحافتی فایدې بګي دي، یو سړی صحافي دی، مصنف دی، لیکل کوي، نو چې لیکل کوي جغرافیه به درته تمام تفصیلات مخته کړي. ځکه چې هر سړی خو دنیا کې ټوله دنیا کې نشي ګرځېدی. دا کله کله مصنفین صحافیان وغیره لیکل کوي دا ملک دا حالات دي، دې خواته دا پروت دی، داسې تللی نه ونه ګرځېدلی، خو د هغه جغرافیې نه کتلي نو ټول محل وقوع رسوب وی بیان کړي. نو دغسې د دې فن دا فایدې. زه راځه اقسام د جغرافیې څه دي. هلکه دا نظري شی نه بس صرف 2-3 منټې کې ختمو. تاسو وایئ چې دا خو خشک شو، نه رازونه کښود. هسې تعارف دپاره جغرافیې بیا 4 غټ اقسام دي. یو طبعي جغرافیه ده، بل سیاسی جغرافیه ده، بل ریاضتی جغرافیه ده، بل معاشی و تجارتی جغرافیه ده. سیاسی جغرافیه ده مردم ساز خطه ده، سیاسی. طبعی پاتې شو. قدرت ساز ده چې ما مخکې وی سمندري دي، دریابونه دي، غرونه دي. نو د جغرافي یوه حصه په دې بحث کوي. مثلا کوه هندوکش کم طرف ته پروت دی، کوه سلیمانی کم طرف ته دی، کوه کراقرم دا کم طرف ته دی. دا غرونو باندې بحث کوي. بیا دا غرونه صرف بحث نی، دی غرونو کې څه خاصیت دي، په دې کې کم معدنیات پراته دي، د دې غر نه دې غاړه دې غاړه کم ملکونه دي وغیره وغیره. زلزلې راځي، نو کم غر د زلزلو حوالې سره مشهور او معروف دی، د زلزلو مرکز دی
پای کې دننه لاوا پرته ده، دا ټول بیا د غرونو تفصیلات شي. دارنګ ځنګلات دي نو د ځنګلاتو تفصیل چې دنیا کې غټ ځنګل پلان کې ځای کې دی، دې ځنګل کې دا ځناور دي، دې ځنګل کې دا قسم ونې دي، داسې ټول تفصیلات. دا اشیا پکې. سیاسی دا د مردم ساز، کم ملکونه کم خوا پراته دي، کم ملک څومره دی څومره نه دی. پاکستان دی نو دا د دنیا په کم بر اعظم کې پروت دی، بر اعظم کې چې پروت دی مثلا ایشیا کې، نو په ایشیا کې دا محلی وقوع صدا شمال جنوب مغرب مشرق طرف ته سدي، بیا د دې داسې خصوصیات. او ریاضیاتی جغرافیه دی چې دا ځمکې رقبه څومره ده، ټوله ځمکه څومره ده پټواری باندې. دارنګ د ځمکې حجم څه دی، حجم یاد دی تاسو ته چا اسکول ویلي میټرک کې، د ځمکې حجم به معلومېده دا ځمکه څومره ده. یو پوره نومیریکل یو سوالو، موږ ډېر وخت شو هغه 94 کې میټرک کړی دی، خو که چاته تازه یادي پوره به یو ډېر اوږد سوال و، داسې یو 2-3 صفحې ریاضی کې به مونږ په دغه کې حل کوو، څه کې فزیکس کې. نو بهرحال هغه یو حجم فاصلې، دارنګ د ځمکې کشش ثقل، ټولې شی نه جغرافیې سره تعلق. دارنګ عرض بل طول بل، د دې علاقې عرض بل څه دی او طول بل څه دی. دلته چې کوم ملګري به سادسې والا ناست دي یا وړې غټې دورې والا او دلته یې سادسه ویلي، نو عرض بل طول بل باندې مونږ څه معلومه لکه حمزه څه شو شرف الدین دی ته وګوره. اوقات د اوقات ټول په دغه معلومي، عرض بل طول هغه هم ناسې ده شته لکه عرض بل طول بل مونږ معلوم کو. دا خپل یو فارموله ده، هغه فارموله کې واچو نو مونږ ته څه معلوم شي، وخت چې د دې پیښور عرض بل څه دی، طول بل یې څه دی، د دې خپل نمبري د پېښور عرض بل دا دی، طول بل دا دی. هغه فارموله کې واچولی شي نو د ماښام وخت په دې تاریخ څه دی، د ماسخوتن څه دی، غروب څه ټیم کېږي، طلوع څه ټیم کېږي، دا شی نه. نو دا ریاضیتی جغرافیه، عرض بل طول بل پیمایش کشش ثقل فاصله حجم رقبه دا معلومی. دارنګ تجارتی دا، نو تجارتی جغرافیه، تجارتی کی معاشی جغرافیه دای چیرې په کومه خطه کم طرف ته نباتات معدنیات کم ځای پراته دي، کومه علاقه د نباتاتو د پاره مشهوره ده، کومه د معدنیاتو د پاره مشهوره. نباتات منه ځنګلات کم طرف ته ډیر دي، او په ځنګلاتو کې دا پلان کې لرګی هلکه دیر کې ډیر دی که سوات کې ډیر دی مثلا داسې. د جغرافیه مونږ ته معلومات راکړي. دغه رنګ معدنیات هلکه ماربل ښه ماربل کم ځای پروت دی، په مومندو کې زیارت ماربل مشهور. دغه رنګ یا مثلا ګیس کم علاقه کې ډیر دی، ځمکه کې تیل کم ځای پراته دي، نو زمونږ دغه طرف نه دی دا جنوبي اضلاع، دا کوواټ نه بره دا ټول بس د تیل او ګیس نه ډک پراته دي. نو دا جغرافیه دا معلومات مونږ له راکړي. تجارتي جغرافیه دی، خوسته چې تجارت کې د یو ملک نه بل ملک ته، نو کومه لاره استعمالیږي دې دپاره، اوږده لاره کومه ده، لنډه کومه ده، په سمندر چې ځو نو څونه خرچه کیږي، په ځمکه ځو څونه خرچه کیږي، هوا باندې ځو نو څونه خرچه کیږي. دا ټول تفصیلات دا مونږ ته جغرافیه راکړي. پنځم اخري چې کوم زمونږ مقصود دی هغې له راتلو دا قرآني جغرافیه دا چې دا قرآن کې کم عرض قرآن دی، عرض قرآن کم ځمکه چې قرآن چیړلې ده، تذکره کړې ده، دا مثلا شام، بیت المقدس، دارنګ مجمع البحرین د موسی علیہ السلام، کوئی تور مثلا، دارنګ د صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، هود علیہ السلام علاقې دا کم کم ځای پرتی دي. نو دا ټول قرآني جغرافیه ده، قرآن مونږ ته بیا دا ښیي. نو دې دپاره
جغرافیه کتل غواړي دارنګه حدیثو کې تاریخ کې واقعات دي هغه واقعات نو بهرحال زموږ مقصود به دغه قرآني جغرافیه بیا د دې غرض او آیا دا شی نه نو دا مونږ سر دس فی الحال پرېښول صرف دا یو تعارف دا نقشه لګه اسې وګورئ بیا به وروستو تفصیل کو خو دې کې یو څو شی نه ښایو دې نقشه کې وګورئ دا شین کلر والا ځای چې دی که نه دا خشکی ده ځمکه ده او دا نیله آسمانی رنګ چې دا څه شی دی دا سمندري دی ښه دا سمندري دی دا ټول چې شین شین درته نیله ښکاري که نه دا سمندري دی او دا کرښې چې نری نری ښکاري داسې دي دا دریابونه دي نقشه به داسې ته مطالعه کوي جغرافیه کې د نقشې مطالعې چلم ښودلی کېږي نو یو شی دا شو نیله قسم چې دا صحیح آسمانی نیله دا سمندري دا نری دغسې نیله کرښې دا دریابونه دي او دا شین کلر چې کوم دی دا خشکی ده یعنی ځمکه ده دا خو یو پہچان شو دویمه خبره اوس بیا د دې سمندرو پہچان دی خپل خپل دا شی وګورئ سمندر دی داسې که نه داسې او بیا داسې تللی دی دا د پہچان دپاره د جنګلو دپاره چې سړي نه یریږي نه نو دې جغرافي والا دې له خپل تصوراتي نومونه ورکړي تصور والا وګورئ دا ځای چې ما درته کوم وښیو لکه دا داسې او بیا څه داسې ستاسو په ذهن کې دا څه شکل شو یو خیال دی یو انګلیش کې یو دا یو نښه شوه راشه او دلته وګوره دې سر ته راشه چې غټ شي که نه ښکاره شي دا ځای دا ته خیال دی د دې سمندر نه یو شا غوږ داسې تللی دی او یو غوږې داسې تللی دی نو داسې د خرګوش غوږونه ښکاري خیال دی یا دې ته څه وایي وي انګلیش کې داسې وي نو په سمندرو کې یو کم وپېژن یو شکل او بله وی شکل دا اوس اهم ځای نه دي دې سره دا ټول قرآني جغرافیه لګېدلې ده قرآن ډېر ځای نه په دې حل کېږي بهرحال دا خو ما درته د سمندرو یو تفصیل وښیو د یو کې وګورئ یو دا سمندر دی یو دا لاندې دی او یو دا بره دی دا لاندې سمندر ته بحیر عرب وایي دا بحیر عرب دا سمندر دې سره اخوا عرب پراته دي دا یمن او دا ملکونه ټول او عرب امارات وغیره او د دې نه دې خوا لاندې چې دلته نقشه کې خو داسې نه ښکاري خو دا داسې تو شوی دی نو دا پاکستان او هندوستان وغیره نو زموږ دې سمندر ته څه وایي په غټه سطح بحیر عرب وایي دا کراچۍ کې چې کوم دی د هندوستان سره هم لګېدلی دی پاکستان سره هم لګېدلی دی دا چې دی نو دې خوا عربو سره هم ابل طرف ته لګېدلی دننه طرف عربو سره لګېدلی دی ته ځکه بحیر عرب وایي او دا دې طرف ته چې دی دا بحیر احمر دی بحیر احمر یا بحر احمر بحر احمر یا بحر قلزم اوس تاریخ سره تعلق لري قرآن او دا دلته چې دی دا یو دیتا بس آسان نوم خلیج فارس وی خلیج فارس ځکه دی خوا وسره فارس دی که نه ایران دیتا خلیج فارس دا لاندې بحیر عرب دې طرف ته احمر یا قلزم او دغه طرف ته
سره فارس. نو دیو کې مونږ درې طرفونو سمندرونو نمونه وخول چې دا دی خوا به احمر یا قلزمی، دا لاندې به عربي او دا به خلیج فارس. دلته اوس وګورئ دا دی د بهیر احمر ته او دیوی شکل ته مخامخ منځ کې خشکی ده، خو دغه څه شی دی ښکاري دا بهیر روم دی. ښه بهیر روم دا بهیر روم دی. څه ښکاري بهیر روم. بره داسې ورکوټې لیکلي دي قبرص هم څه ذهن کې راغی؟ کم ځای دی که نه؟ دا هغه ځای دی چې معاویه رضی الله عنه سمندري جهاد کړی د عمل کې پته کړی د علاقې قبرص. ته ورسونه لري دنیا نه. بهرحال دا به وایو بیا. ها دا وګوره دا سره بهیر قزوین، دا یو بل سمندري سره دا سمندري چې سړی پیژني نو بیا ورسره علاقې وګورئ خراسان او سمرقند او ترکمنستان او خوارزم او د آذربایجان او ارمینیا او ترکیه، دا ملکونه خو شاباس بیا پراته دي چې تا ته سمندر معلومي. خو بهرحال دا هم د سمندر سره لږ غونته تعارف وکړو چې دې طریقې سره دا سمندر پرتی دي او د دې سمندرو په پہچان سره مونږ ته بیا د علاقو د خطو پہچان کی دې کې صرف دا ښودلو چې دا سمندر یاد ساتل غواړي. اوس راځي اوس به شروع کوو. دا سمندر به اوس په کار راولو. انبیاء علیهم السلام چې قرآن کې راغلي دي او قرآن د کومو انبیاءو تذکره کړې ده نو هغه وخت کې مهذب دنیا، آباد دنیا دا په دریو بر اعظمو باندې مشتمله وه. درې بر اعظمې وې، یو ایشیا وه، دا همون چې پکې و د ایشیا، بل یورپ دی مغرب، او بل دی خواصه ده افریقا ده. او دا مقه خبره دلته چې دا څونه نیله ده تخکاري که نه داسې دا سمندري دي و تیراوتي دي. او دلته دا زیړ کلر چې دی دا څه دی دا خشکی ده یعنی ځمکه ده. او دی له صرف شین رنګ ورکړی دی چې سرزمین اسلام. نو قرآن کې چې څونه انبیا راغلي دي کوم چې تذکره شوې ده 26-27 انبیا دا په دقه ځای کې ټول الله را لیږلي دي. دا وجه څه ده؟ وجه دا وه چې دا د هغه دور د مهذب دنیا مرکز دی. دی خو افریقا لګېدلی، دا خو یورپ دی، دی خو سره ایشیا لګېدلی. او قرآن کې الله سوی پیغمبر الله څه کې را لېږم فی امها، دا شو که نه مرکز شو. ټول انبیا دقه ځای کې دي. بس دقه هلته د دې ځای نه یورپ دی خو افریقا اخوا ایشیا ټوله کنټرول کېده. دا هغه دور دغه دنیا وه. بیا خو وروسته امریکا دریاب شوه او اسټرالیا پکې راله او دا رنګ څه دی انټارکټیکا ده او پلان دی او ډینګ دی، دا خو وروستو راله. خو د هغه زمانې چې کله قرآن نازلېده او قرآن نه مخکې دور کې انبیا علیهم السلام، ابراهیم علیه السلام او دا څونه تذکره عیسی او موسی علیهم السلام، دا ټول دا الله په دقه ځای کې را لیږلي. دا ځای دی بس دې ته ارض اسلام یا سرزمین اسلام وای. برت یورپی دی خوا افریقی خوا ایشیا ده. دا مې یوه خبره. اوس د انبیاء علیهم السلام تفصیل وګورئ چې انبیاء علیهم السلام الله را لیږلي دي 25, 26 یا 27 انبیا قرآن کې چې نمونه ذکر دي او تذکرې شته. نور خو 1,24,000 کم و بیش، خو چې کم قرآن کې ذکر شوی دی 25, 26 یا 27 انبیا دي علیهم السلام.
دا انبیای چې کم نمونه ذکر کړي دي او د نورو نه دي ذکر کړي وجه دا چې دا نور ذکر کی نو بیا خو به صرف د 1,24,000 انبیاو نه د قرآن صرف د نون نه ډک شوی نو بس قرآن دا 25 26 27 ذکر کړل د هغه انبیا ذکر کړل چې د دنیا څومره انبیا راغلي دي دا ټول بس دی باندې قیاس کې داغي حالات هم څنګه لکه د انبیا د چا حالت د نوح علیہ السلام پشان دی د چا حالت د موسی علیہ السلام پشان دی د چا مطابقت د عیسی علیہ السلام سره دی د چا مطابقت یو سره بل سره دی بس بنیادی د انبیا او په دې انبیاو کې چې کوم قرآن ذکر کړي دي نو 15 پکې اولو العزم انبیا دي اولو العزم دیو جن د قرآن دا آیات چې د دې انبیاو ذکر کړي نه دا در اصل اولو العزم ذکر کوي و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم ومنک سوق ده نبی علیہ السلام ومن نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظ دا اولو العزم دا 15 بیا په دې 25 26 27 کې سری اولو العزم انبیا ډېر غټ انبیا دا انبیا دي چې دا ټولو د دین دعوت او کار د پار راغلي دوی کړی دی کار خدا 15 پکې بیا خاص الخاص انقلابی انبیا دي چې دی په وجبانی دنیا کې سره راغلی دی انقلاب په دې 15 کې دا سلور خو کم دي هغه ملت حنیفیت والا دي چې قومي سره سره بین الاقوامی انقلابونه هم راغبستی دي ابراهیم علیہ السلام د دې بانی دی موسی عیسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام د دق ملت حنیفیت غټ غټ داعیان او انبیا شو موسی علیہ السلام سره انقلاب راغلی دی عیسی علیہ السلام سره راغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا یو ته هغه پیغمبر ذکر ک نوح علیہ السلام چې کم دی د قومي سطح دی نو دا دوه سلسله شوې د قومي سطح او بین الاقوامی نو د قومي سطح نوح علیہ السلام راوست نو د ابراهیم علیہ السلام دوره پورې چې څونه انبیا راغلي دي نو د قومي سطح هغه قیاس کې په نوح علیہ السلام او بیا چې د ابراهیم علیہ السلام نه با راغلي دي او هغه انبیا علیهم السلام ته بین الاقوامی کارواله شوی دی نو په دې څلورو قیاس کې اصلور دی ابراهیم بګې علیہ السلام بانی دی او دا نور بیا د دې هغه مشن حنیفیت مخکې بوتلی ټول انبیا چې کم قرآن ذکر کړي دی کم دي ناغه مونږ دلته دا وګوره دې نقشه کې ذکر کړي دي خدا سي د بارنه لاندې راځه وګوره آدم علیہ السلام ادریس علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام شعیب علیہ السلام ایوب علیہ السلام ذوالکفل هارون داود سلیمان الیاس یسع یونس زکریا یحیی او عزیر علیہ السلام دا انبیا پینځه وسره غبرنی غوړ شمیر دي ها دا چا به کې نشته اخو لولزم امتبار کړ کنه نور داش دا انبیا عزیر علیہ السلام بارک اختلاف ہو پیغمبر دے کنه دے خو صحیح خبر دادا البدایه والنهایه لیکلی چې المشهور انه نبی من انبیاء بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل پیغمبر دی نو دا شو اولل عزم او دا باقی چې قرآن ذکر کړی دی نو دا تقریبا 15 یا شپږ انبیاء علیهم السلام دا انبیاء هغه اهم قرآنی انبیاء اوس دغه 15 یا شپږ انبیاء په خطو باندې تقسیم دي اوس دا کم پیغمبر په کومه خطه کې الله را لېږلی سرزمین اسلام خو مزه درو بر اعظمونو منځ کې ځای دی خو دقه ځای کې اوس کم دي نو بیا انبیاء علیهم السلام چې راغلي دي دا تقریبا څلورو علاقو کې الله را لېږلی دي وسط عرب څه شی دی حجاز مکه مدینه عراق مصر شام فلسطین بس دقه علاقو کې الله را لېږلی وګوره دا
آدم علیہ السلام، هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، شعیب علیہ السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله کوم ځای را لېږلی؟ وسط عرب کې. وسط عرب دی، جزیرة العرب چې ورته وایي، په دې کې را لېږلی. یوسف علیہ السلام، موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام کوم وطن کې دي؟ مصر، افریقا کې الله را لېږلی، مصر کې. ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام دا په عراق کې الله را لېږلي. بیا خو ابراهیم علیہ السلام ته شام ته هجرت کړی دی، خو اصل کوم ځای پیدا دي او اصل څه دپاره را لېږلي شي؟ د عراق دپاره. ځکه ابراهیم علیہ السلام نمرود سره ټکر رالي، نو کوم ځای و؟ خو عراق کې و. او چې کله هلته مخالفت زیات شو نو هجرت شام ته وکړو، شام کې بیا آباد شو. خو لیکن اصل دا علاقه ده، دا څه دي؟ دا عراق کې را لېږلي شي انبیا. او دا انبیاء علیہ السلام گن، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. دغه انبیاء دي چې ټول شام کې را لېږلي شي، د دې وطن شام. په دې طریقه دغه قرآني انبیاء تقسیم دي. اوس یو بله نقشه وګورو چې دا انبیاء علیهم السلام کم کم طرف ته د سمندر نه پراته دي. علاقې خو مخکې هم تاسو پیژندې، اوس هم بیا وپېژنئ، دغه علاقې دي. خو اوس ګورو چې په دې نقشه کې په کم طرف پراته دي. جغرافیه اوس شروع شو د دوی او معلومات. دومغه سمندر دی یاد دی، کم یو؟ یو شکل والا، ټیک ده که نه؟ همغه وګوره دلته څه لیکلي دي؟ احمر قلزم، هغه خلیج فارس او دا بحیر عرب. دا انبیاء علیهم السلام چې راغلي دي، ګوره دې ته څه وایي؟ دې دننه ځای ته، دا یو کې دننه چې دا څومره ایریا او علاقه ده، دا دې ته جزیرة العرب وایي. دې سمندرو د یو کې دا منځ ځای څه دی؟ جزیرة العرب، جزیرة العربی. جزیره څه ته وایي؟ سمندر منځ کې ځای ته وایي که نه؟ نو دا جزیره نما ځای دی. اگر چې دا جزیره نه ده، جزیره خو د سمندر منځ کې څه لږ غونتې خشکی ته وایي، دا خو لوی ایریا ده، خو بیا هم دې ته څه وایي؟ جزیره نما. هسې چې ورته تصور وکړې وګورئ جوړې سمندر منځ کې دی، نو مخې طرف یې کولو دی، خشکي ده، خو لیکن دا درې طرفه ته څه دی؟ سمندر دی. او جزیره سی اینه سلورو طرفو ته سمندري، هغه منځ کې داسې ټاکی غوندي که نه، خشکي. نو دې وجې نه دې ته جزیره نه وایي بلکې دې ته جزیره نما وایي. درې طرفو نه سمندر دی، جزیره نما دی. خو دا جزیرة العرب دی. پیژنه جزیرة العرب که څونه عرب ملکونه یې دا ځای کې جزیرة العرب. او دا جزیرة العرب په بل اعتبار سره دا هغه ځای دی چې نبی علیہ السلام کله مدینې ته هجرت وکړو نو مدینه کې یو ریاست قائم کا. ریاست، هغه ریاست فتوحات کېدل چې کله نبی علیہ السلام دنیا نه تشریف وړو، څونه ملک پرېښی دی امت ته؟ ټول جزیرة العرب. د نبی علیہ السلام په ژوند کې تقریبا دا ټول جزیرة العرب څه دی؟ فتح شوی دی. نو پیغمبر امت ته څو شی نه پرېښي دي؟ یو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسوله، یو دوا کتاب و سنت، او دریم جزیرة العرب عمره سلطنت او مملکت. مونږ ته حکمرانی هم پرېښې ده، ښه دا هم پیغمبر پرېښې ده حکومت. نو تمام جزیرة العرب دی. دا دوستو ګوره دی جزیرة العرب کې دی سمندر سره خوا کې دا ګوره دا مکه، بره ته دا مدینه، دا ګوره مسکن قوم عاد، عادیان دلته دی سمندر سره له خوا کې. داسې چې مدینې نه بره شي دیار سمود، سمودیان دغلته دي. دا ګوره جزیرة العرب نه بره دلته عراق دی. نو مسکن قوم نوح، دی ځایونو کې د نوح علیہ السلام قوم آبادو.
دا وګوره دې سمندر د خوا کې د سوکه کې دلته دا مدین دی د شعیب علیه السلام علاقه ده او داسې چې دی نه داسې بره شي نو دغلته شام شروع کېږي نو دا څه دی سدوم لوط علیه السلام قوم دا مونږ غټ غټ هسې ځایونه وښول دا د نقشې تنبیه راولم اوس ګوره دا د سمندر منځ کې څه دی جزیرة العرب دی جزیرة العرب نه بره چې د خشکۍ ته بره سړی وخیږي نو دا علاقه سره دا علاقه دا شام دی ټول ښه شام او فلسطین دا علاقه شام او فلسطین دی به د جزیرة العرب نه بار شي سړی نو دې ځای نه بس شام علاقې شروع شي دا شام او شام پسې شاته دا فلسطین دی دا علاقه دا ټوله پخوا به دې ټول ته شام علاقه وی که نه اوس تقسیمونه وشو نو دا شام فلسطین علاقه ده او شام فلسطین خوا سمندر کم یو دی بحیر روم دا بحیر روم سمندر چې دی نو دا فلسطین سره پروت دغه سمندر دی تجارت په دې باندې کیږي دا سمندر اصل کې لګېدلی دی د مصر نهر سویز دې ته ورغورځېدلی دی نهر سویز دا به وروستو راشي د دې مصر نه نهر سویز تللی دی دې بحیر روم ته ورغورځېدلی دی نو د مصر نه او بیا دا نه دی دې سمندر او هغه سمندر دا دواړه سمندرې دا منځ کې نهر سویز یو کړي دي دې سمندر نه تجارتي د هندوستان نه که مثلا تجارت شروع شي سمندري لار باندې نو زی بحیر روم ته بحیر روم نه نهر سویز ته بحري جهاز ورکوشي او بیا اخوا روم ته ووړي نو یورپ ته ورسېد دا د تجارت لاري نو کله چې دا سمندر او هغه سمندر یو ځای کېږي په کومه لار منځ کې په نهر سویز نهر سویز دی چا سره مصر سره دا دونه بې غیرته دي مصریان چې دلته دې سمندر په غاړه غزه ده چې نن پې جنگ شروع دی جهاد او دا بې غیرته مصریان دا په نهر سویز باندې د بحر روم په لاره باندې غزې ته که څوک سلیږي نو مصر یې نه پرېږدي دونه بې غیرت دا د مسلمانانو حکمرانانو حل غزې ته د اشیا وغیره تعاون لاره کمه ده سمندري نهر سویس په لار به بحر روم ته بحري جهازونه ځي او هغه به غزه ته تعاون ورکوي که دا هر څه تعاون یو خوراک څښاک هر څه لار زمونږ دغه ده هغه لار د مصر لاس کې ده څه کړې ده بنده کړې ده نه ورکوي ډېر په مشکلاتو خوراکي اشیا هم ډېر په مشکلاتو هلته ځي د بې غیرتو حکمرانانو د لاس او دې خوا نورې لارې هلکه د خشکۍ وغیره لار او وجه دا ده چې فلسطین دلته پروت دی دې ځای کې فلسطین دی دا فلسطین مکمل سیل دی اسرائیل سیل کړی دی بدماشي ده فلسطین ته دا خبره چې پرندم دننه نشي ورتلی هلته جهاد ځکه ګران شوی دی چې مسلمان امت په کومه لاړ شي مسله اصل دا ده دا به پخوا ډېر ګرم میدان هو که نور څوک تله که نه ته د افغانستان پاکستان مجاهدین خو به رسېدلي وو که نور څوک نه تله عرب هم تکړه دي عرب مجاهدین به هم رسېدلي وو خو مسله دا ده لاره نشته په کومه خشکي لاره یې ټوله سیل کړې ده غیر چاپېره سیل داسې سیل نه ده دیوالونه یې والي دي داسې دیوالونه یې والي دي چې په هغې باندې پرنده نشي ورتلی یو طرف دا کار کړی اخوا سمندري لاره وه مصر بغیرتو اسرائیل تسلیم کړی دی معاهده کې دا دي چې ته به په دې لاره څوک نه پرېږدي داسې دا مې تذکره ضمنن وکړه دا سړی په دې بیا پوه شي چې جغرافیه چې دا څه مسلې دي ولې دي کومه ولې دا خلک نه ځي فلسطین ته
تعاون نه کوي. نو حکمرانان خو بې غیرته دي، خو که کم مجاهدین دي نه هغوی ته لار نشته چې به کومه لاړ شي. مسئلې اصل دا دی. بهرحال دې وجې نه مسلمان امت هېڅوک بیت المقدس ته هم نشي تللی. بیت المقدس ته څوک نه پرېږدي. یعنی کوس یو مسلمان وایي زه بیت المقدس ته ځم صرف مانځه له عبادت له، ولی نبی علیہ السلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. دا خو نبی علیہ السلام المؤمنین د ویلو میمونه رضی الله عنها چې یو سړي وسی نو بیت المقدس ته لاړ شي او 2 رکعاته نفل دی وکړي، او ته یا رسول الله که د نفل وسی نشي تللی نو وی د قدس بیت المقدس کې چې کوم چراغونه او ډیوې بلیږي هغې له د تیلو پیسې ولیږي. پیغمبر عجیبه خبرې کړي، اوس پې سړی پوهېږي. دې وخت کې فلسطین ته او د فلسطین قدس ته یا مسلمانانو ته یا چې دی نو هغه غزه ته د تیلو پیسې امت باندې فرض دي که نه دي چې ولیږي؟ هغه حالات دي. خو بهرحال خبره دا کوله چې دا سمندرونه وپېژني سړی نو بیا خو بهرحال دا مخکې ته بحیر روم دی. دا شام علاقه ده، دا شام علاقه ده چې دا نن سبا تقسیم ده که نه، په دې کې دمشق او اردن او شام او حلب او فلسطین او د علاقې دي. بهرحال دا شام وغیره بری او دی خوا دا ایران دی، ایران مکران دی خوا چې دی خوا راشي دلته بلوچستان دی، بیا پاکستان دی، دا ملکونه دي. دی جزیرة العرب کې نن سبا ډیر ملکونه دي. دا یمن دی، یمن دلته پروت دی دی ګوټ کې. او دا لار دا ځای چې څومره دی دا سمندر سره دا طرف دا د عرب امارات دي، دا دوبۍ او دا مسقط او عمان او دا شیونه دلته پراته دي ټول. دا په دې طرف دغه سعودي عرب دی، داسې بیا مخکې دا علاقې دي ټولې ملکونه دي، په څو ملکونو تقسیم دی اوس. او د دې نه دې غاړه دا ځای دا افریقه ده، دا بحیر احمر نه دی، بحیر احمر نه دې غاړه افریقه ده، مصر او دا ملکونه سودان یو بل، او دا منځ کې دا جزیرة العرب او د دې نه غاړه دا ایران او دا پاکستان او دا بره بیا افغانستان او دا ملکونه پراته دي ټول. دا د دې سمندر د نقشې داسې لږ پہچان. اوس راځو انبیاء علیهم السلام تفصیل ته. آدم علیه السلام دغمغه نقشه بیا ده، دا بحیر روم ته صرف راغسته، دا جزیرة العرب دی، دا مصر دی، دا بحیر روم شو، دا اوس قدس او فلسطین دی دې ځای کې، فلسطین قدس دې ځای کې. ابراهیم آدم علیه السلام بارکه چې آدم علیه السلام کوم ځای پاتې کېده یا کوم ځای ته راکوز شوی و، دې باره کې یو تاریخي قول دی چې آدم علیه السلام وی کله جنت ته راکوزېده، تاریخ والا وی یو رایه ده چې دا سرندیب دا ګوره سرندیب دی سریلنکا، دا وی سریلنکا کې کوز شوی دی یو قول، دا هلته کوز شو. اول ته سریلنکا کې سرندیب کې یو غر دی ډېر اوچت بلندی باندې، هلته په هغه غر باندې د انساني خپې چاپ دی، سړي چې خپې ایښي لکه څنګه چې مقام ابراهیم کې د ابراهیم علیه السلام د خپو چاپ په ګټه باندې دی. نو دغه رنګ وي سرندیب کې بلندی باندې یو غر دی، هلته انساني خپې چاپ دی. نو څوک کوي چې دا آدم علیه السلام دغلته راکوز شوی دی، خو دا یو تاریخي رایه ده. دویمه رایه دا ده چې نه، اصل کې آدم علیه السلام مکه کې اوسېده او کوز شوی مکه کې،
صفا باندې کوز شوی دی. صفا د صفا دا ډیری نه ده چې راته وایي په صفا را کوز شو بیا لاندې مکه وانه دغلته راغلی. او حوا علیه السلام دا په مروه را کوز شوی ده. د صفا مروه نږدې دي بره نه چې راتلل. او څوک وایي نه دا جده کې را کوز شوی ده. جده مکې سره نږدې ځای دی ځکه ورته جده وایي نیا. او یو قبر دی جده کې هغې ته جده کې قبر دی مقبره کې وایي چې دا د حوا علیه السلام قبر دی. والله اعلم. خو صحیح خبره دا ده چې اصل کې آدم علیه السلام کم ځای را کوز شوی دی مکه کې او پاتې شوی چېرته هم مکه کې. دا مکه اصل دا آدم علیه السلام ځای دی. آدم علیه السلام مکه کې پاتې. د قابیل حابیل واقع هم وی مکه کې شوی ده. مکه نو تاریخی روایاتو کې زیات صحیح قول دا دی چې آدم علیه السلام مکه کې پاتې دی او مکه کې آباد دی او مکه کې وفات دی. او د سرندی وغیره واقع چې هلته کوز شوی دی نو دغه داسې صحیح قول نه ښکاري. بل ادریس علیه السلام دی زړو انبیاو کې آدم علیه السلام ته نږدې ادریس او شیس او دا انبیا علیهم السلام. خو دا خو مونږ قرآني جغرافیه وایو نو شیس علیه السلام ذکر په قرآن کې نشته احادیثو کې دی نو مونږ خو دلته قرآني وایو نو ځکه قرآني انبیا راغشتي. ادریس علیه السلام ادریس علیه السلام الله چرته مبعوث کړی دی. دا دلته بابل کی بابل دا کم سمندر دی خلیج فارس ایو شکل دی کنه د خلیج فارس نو ګوره دا کرخی تلی دا خیال دی دا کرخی دا سری دریابونه دی. د دریابونو کې وګوره یو کرخه دا دا یوه دا داسې تلی ده بره یا د بره نه لاندې راغلی ده دې سمندر ته راغورځېدلې ده. بله یو کرخه دا تلې ده دا ګوره دا د لاندینۍ کرښې دریاب ته دریای فرات وایي او دا بره چې کومه تلې ده دا څه ده دا دجله ده. دجله او فرات دا ډېر مشهور د دنیا غټ دریابونه دي او د دجله او فرات سره زمونږ ډېر لوی تاریخ پروت دی د دې په دې سنگمونو باندې او اطرافو باندې د انبیاو تاریخونه زمونږ د اسلام تاریخونه دریای فرات او دریای دجله غټ دریابونه دي غټ لکه څنګه چې زمونږ دلته غټ دریاب دا دریای سند دا اټک والا ده یا د افغانستان هغه سر ته دریای آمو دی. د دې څو دریابونو تذکرې په قرآن حدیث کې راغلي. یو سیحون او جیحون تعلق شته یعنی دا اټک او دریای آمو سیندي صاحب وایي دا دواړه دي بس جیحون او سیحون هغه جیحون دی او دا سره سیحون دی. دویم د فرات او دجلې تذکره راغلی د قرآن حدیث کې او پنځم دریای نیل د نیل تذکرې شته نو دا قرآن سنت کې دا غټ دریابونه ذکر نو ګوره دا هغه نه دا فرات دا فرات او دجلوي اصل کې برا کوهستان ارارات ورته وایي. څه کوهستان ارارات دا د ترکی کوهستان دی غرونه دي غټې اوچتې سلسلې دي او په هغې باندې واوره کیږي هر وخت پې واورئ د هغې واورې نه دا دوه دریابونه راغلي دي د بره کوهستان نه کوهستان ارارات یو دجله ده او بل فرات او دا بیا راغلي دي لویه دنیا یې سیراب کړې ده او بیا راغلي دلته خلیج فارس ته غورځېدلي دا دریابونه څه کیږي دا راځي د غرونو نه او غورځېږي چېرته سمندرونو ته. زموږ اوس دا دریای څه دی سند یو ځای شو که نه دالته
نو دا سیند د کوم ځای نه راغلی دی؟ دا اول دې طرف نه 3 دریابه دي، 400 طرف نه چې سړی په دې 400 روډ ځي، مخې ته به ته یو درس راځي ناګومان، بل صدریاب، بل خیالي. دا 3 سیندونه دي. دا 3 سیندونه یو ته دریای سوات وی او بل ته دریای کابل وی. یو د سوات نه راغلی دی، بل د کابل نه راغلی دی. خو د کابل دا د کابل نه دی، دا اصل کې دریای چترال دی. د چترال دریاب اوړېدلی دی کونړ ته، او د هغې ځای نه بیا واپس پاکستان ته راغلی دی. نو ځکه ورته دریای کابل وی، ورنه دا اصل د چترال نه اخوا او اخوا نه بیا دې خوا راغلی. دا 3 دریابونه مخکې یو ځای شوي دي چې نن سبا سړی په موټروی ځي، نو دا 3 واړه یو ځای شوي، څه نوم یې ورکړی؟ دریای کابل. اینه دریای کابل شو، دا 3 واړه یو ځای شي دغلته. نو دا بیا په دې نوښار داسې وځي، ځي مخکې، نو اټک ته وغورځي. اوس اټک کې 2 سیندونه دي، یو دریای کابل ور وغورځېد خړې وودي، او بل راغلی دی اباسین. اباسین کوم ځای نه راغلی دی؟ دا د بره د سوات کوهستان او داسې دا ټول څونه چې بیا ورته د واورو نه اوبه راغلي دي، راغلی دی. دا په دې څه ورته وایي بریکوټ، بیا کابلګرام، داسې په دې تورغر، او بیا داسې په دغه غرونو کې راوتی دی دغه سره کونډ سره کونډ، او د کونډ نه بیا داسې راغلی دی دغه ته غورځېدلی اټک. نو اټک سره 2 سیندونه یو ځای شو، کابل او اباسین. هلته اوبه یو طرف ته خړې روانې دي، دا د کابل دي، او دا بل تکې سپینې دي، دا ولې خړې دي او دا سپینې دي؟ پته ده؟ اصل کې دا دریابونه هم تک شنه دي برا، خو دا راله په ځمکه، نو ځمکه کې خاوره ده، دا خاوره ورسره یو ځای شوه، نه خړ شو. هغه اباسین راغلی ده ټول په غر کې، دی کاڼی ګټه ده، نو ځکه خړ نه دي. چې ستاسو دی که نه، دا دی ناست دی اباسین والا، نو دا په دغه راغلی دی. نو دا چونکې ټول ګټه کې راغلی دی، کاڼي کې راغلی دی، نو دی وجې نو اوبه مقصې شنې دي. دا دلته راغلی په ځمکه خاوره ورسره خلط شوه، نو دا خړ شو. نو دا بیا څه ځای پورې دغسې تلي دي، او بیا مخکې ښه. نو دا زمون دریای سند ته سند ولې وایي؟ دا خو سند نه دی، دا خو پښتونستان دی، پښتونخوا ده. دا اصل کې پروت تللی دی سند ته، نو دریای سند ته جوړ شو، نو یې ولا دریای سند ورک. نو دا سند ته تللی دی، او د سند نه بیا غورځېدلی دی د کراچۍ سند سمندر ته. دا دریابونه اصل کې سمندرونو ته غورځېږي، راځي چېرته نه؟ د غرونو واورو نه، او بیا غورځېږي سمندرونو ته، داسې ټولي. نو دلته هم دا دریای فرات او دجله، دا د ترکی د کوهستان ارارات نه راوتي دي، راغلي دي اسې په عراق او په دې ملکونو، نو بیا راغورځېدلي دي خلیج فارس ته، دې سمندر. نو ټول دریابونه سمندرو ته راوړه. ښه سمندر بیا چېرته ځي؟ وګوره دا سمندر دا بره چشمې، دا لختی، د اور اوبه لږې دې نه څه جوړ شي؟ خوړونه، سیندونو نه بیا سمندر. اوس د سمندر اوبه، د سمندر چې دا ټول دریابونه ورته راچولي کېږي، په کار ده چې دا ډېرېدی او دی دا خشکیا نظام سره څه کړی وی؟ اوړی وی. الله نظام څه جوړ کړم؟ دی له اوبه بره بوتلی، پیپونه هم لیدلي دي که نه چې بره خیجي، بخاراتو په شکل کې الله نظام دی. دی اوبو باندې سمندر خو ډېره لویه ایریا ده، 3 حصې اوبه دي سمندر دی، او یو حصه خشکي ده. په دې باندې چې نور لګي، د الله په قدرت د اوبه لکه څنګه چې په اورې ګرمۍ دی دا بړاس خیجي باب، نو دا د باب په شکل کې بره ځي. بره ورته الله پاک ساینسدانانو یو 3 تهه لګولي دي، داسې 3 پردو نه داسې اوړي، 3 پردې دي. یوه پرده ته کثافت ختم کی،
دی کې دا کاڼې دا سری شګه یو شی بل شی دوړه دا صفای بله پرده هغه تی جراثیم ختم کی بله پرده منل واټر کی نو بیا واپس رو ورئ نو دا سرکل دی داسې د اوبو نظام داسې روان د الله عجیبه نظام دی داسې خیجئ صفا کوي د باران د اورې په شکل بیا راغورځئ بیا راځي سمندر ته سمندر نه بیا خیجي دا نظام دی صرف د اوبو دا نظام باندې سړی سوچو کې حیران شي د الله څونه غټ غټ سیسټم دي او غټه نظامونه دي بهرحال خبر هم دا کوله چې دا دجله او فرات دا د کوهستان ارارات ترکی نه راغلي دي او بیا خلیج فارس نو دلته مو دا یو دریای فرات دی د دریای فرات په غاړه یو علاقه ده چې هغې ته څه وایي بابل خار دا ګوره هاروت ماروت واقعه هم څه دی ببابل هاروت و ماروت دغه بابل دی دا چرته پروت دی دا د عراق سره ځکه دا ایریا علاقه د عراق ده عراق سره د دریای فرات په غاړه باندې یو کلی دی هغې ته بابل وایي چې دی کې هاروت ماروت واقع هم شوی ده او دلته ادریس علیه السلام الله رب العزت را لیږلی و دا د ادریس علیه السلام علاقه ده بابل دا بابل زوړ تاریخي ځای دی هسې داسې ښکاري چې قدیم دور کې ډېر زوړ دور کې آباد انسانیت ښکاري چې په عراق آباد دی انسانیت ځکه ابراهیم علیه السلام هلته نوح علیه السلام هلته ادریس علیه دا ټول عراق علاقې عراق دا آباد دنیا وه هغه وخت نو ادریس علیه السلام الله پاک بابل کې را لیږلی د باره کې بیا دا راځي چې د هجرت هم کړی بابل نه بیا د هجرت کړی والله عالم په څه وجه قوم مسله نه بنلې نو دا خو نوح علیه السلام نه مخکې تیر شوی دی نو شرک لا دنیا کې نشته والله عالم چې په څه باب وجه یا دا ده چې دلته څه قدرتی آفات وغیره راغلي کله راشي که نه سیلابونه راشي مسلې پیدا شي نو دا پیغمبر بیا هجرت کړی دی نو د افریقې ته راغلی دی افریقا هجرت یې دلته کړی دلته یو ځای دی بابیلون نو یې دلته راغلي دوی دا قوم هم دیم والله عالم څه مسله ده نو دلته چې کوم علاقه باده شوې د هغې ته څه وایي مصر سره افریقه کې بابیلون ورته وایي ګوره هغه بابل سره مناسبت ښکاري نو ادریس علیه السلام دراصل دغه وطن باندې راغلی بابل او بیا وروسته هجرت چې دی نو دغه ته شوی دی دا بابیلون خو دا تاریخي خبرې ښه منسوسي نی دا ګوره دا یو قبر ښکاري داسې کوټګۍ غوندې دا ورسره ونه ده کوټنۍ غوندې ده کچه داسې آباد وایي دا د ادریس علیه السلام قبر دی ادریس علیه السلام قبر او دا قبر بیا کوهی تور کې دی کوهی تور کې ځکه چې دا بابیلون مصر علاقه ده که نه دا چې وګورئ نو د وی شکل دلته ده او د دې وی منځ چې دی دا صحرای سینا ده دا وروسته د موسی علیه السلام واقع کې نو وفات دی به دلته کوهی تور کې دفن دی کوهی تور سره خوا کې دا قبر دی وی د ادریس علیه السلام والله عالم دا دی دا تاریخ والا وایي چې دا دغه قبر ده دلته دفن ځکه چې د بابیلون ته هجرت وکړو نو بیا وفات نه بعد کوهی تور نږدې دی دغلته دفن شوی دی نو دا د ادریس علیه السلام حالات بس نور به بیا شي سبا بیا ترتیب بدلی انشاءالله خو نن زوړ ترتیب تفریح وکړو نو بیا درس کوو